بسم الله الرحمن الرحیم. یو غټه مسله دا ده چې خلکو ته دا پته نه لګي چې آیا زه د بوټانو کې جنازې کې زه ودرېږم دا ماته ټیک دي که ټیک نه دي. نه ګوره دا زما بوټان دي، دا به تاسو ښکته نه وګورئ، ګوره پاک دي. او تاسو ته دا پته ده، تاسو فکر کې دا ویلي دي چې کم شي زه په ځمکه باندې رګړه ورکړي وچ شي که هغه باندې نجاست لګېدلي هغه پاکېږي. صحیح شو که تطریب تشمیس تاسو ویلي مختلف صورتونه. اوس قاعده او ضابطه دغه ده که نه، که چېرې بوټان ښکته نه اور بره نه دواړو طرف نه پاک وي بیا بوټانو سره جنازې کول جایز دي. څه مو ویلو؟ یعنی ښکته نه ورپورې نجاست نه دی لګېدلی، بره نه پاک دی، نه دې سره اوس جنازې مونځ ټیک دی. خو که چېرې دې باندې ښکته نجاست لګېدلی بیا به بوټانو باندې ودرېږي، بیا د که بوټان پوکي بیا د جنازې مونځ ورسره نه کېږي. دویم صورت دا دی. دریم صورت دا دی که چېرې د نجاست مثال ته شو متیازو کترې دي بوټانو ته ښکته نه بره نه هر طرف نه لګېدلي دي، بیا دې کې که بره ورباندې ودرېږي مونځ نه کېږي، بیا به په ځمکه باندې ودرېږي، بشر دا چې ځمکه پاکه وي بیا پکې جنازې مونځ ټیک دی، که نه بیا جنازې مونځ نه کېږي. لهذا معلومه دا شو چې جنازې دپاره شرط دا دی چې په کم ځای باندې ودرېږي هغه به پاک وي. هغې درې صورتونه مونږ بیان کړو. که چېرې د چپل ښکته بره نه دواړو طرف نه پاک وي، بیا که بوټان د چولي یا سپلې وي یا چپړې وي څه وي هغې کې مونځ ټیک دی. او که ښکته نه ناپاک وو بره ناپاک وو نو بیا ورباندې ودرېدل ټیک دي. صحیح شوه که نه؟ بیا جنازه ټیک ده. او که مثال په طور باندې ښکته نه او بره نه دواړو طرف نه ناپاک وو نو که بیا د خپو کې چولي مونځ نه کېږي او که بره نه ورباندې ولاړې مونځ نه کېږي، جنازه ده نه کېږي، بیا به مکمل خپو نه وباسې او ځان نه مخې ته به کېدی. دې کې به مو ځان نه خپلې تجربې کړي دا لکه بوټانو کې جنازه نه کېږي او دا ورباندې ولاړو نه کېږي وایي بسه. اوس یو سړی د عاجزي کي هغه چې کله جنازې ته ودرېږي چونکې الله ته ودرېدل دي مړي دپاره مغفرت غوښتل دي، که هغه د سپلی هر څه وباسي یو سایډ ته کي په ځمکې ودرېږي نه دا عاجزي ده. خو نور چپړو کې یا بوټانو کې د جنازې کولو درې صورتونه مونږ بیان کړو. ښکته بره نه پاک وي ټیک دی، ورباندې بیا اچئ که ودرېږي هر قسم اختیار درته حاصل دی. اور که مثال ښکته نه ناپاک نو بیا ورباندې بره نه ودرېږه ټیک ده. او که ښکته بره نه ناپاک بیا به یې څه کوئ بیا به مکمل وباسې، بیا پکې که بره نه ورباندې ولاړې مونځ نه کېږي او که خپل کې چولي بیا د مونځ نه کېږي بیا به مکمل خپل نه وباسې. د درو صورتونو باندې پوه شوې. دې باندې عوام کې اویرنس پیدا کړي، خلک په دې باندې پوه کړي چې جنازې دې طریقې سره جنازې کول پکار دي. او چې کم خلک څوک اعتراض کوي بیا یې کېنوي په مسلې باندې پوه کړي، اصل کې مسلې نه خبر نه وي او بیا ځان نه مفتي جوړ کړي. نو امو یو ملګری هغه به دا ویلو چې د بعضې خلک 10 بجې راپاسي هغه د بعد قرآن آیات او یا حدیث شعر کړي او ځان نه مفتي بیا جوړ کړي. د 10 بجې والا مفتي ښه سر مونځ یې نه وي کړی، نو چې مسلې نه خبر وي ښه یقیني درته پتې مستند عالم نه ده اورېدي بیا مخکې نشر کوه. اور ګندسې چا نه ده اورېدلي وي اور موله ګوټي نه ده اورېدلي، مولا نه وي ځان ته مولا وي، هغه ته مولا ګوټی وایي یا چڼې وي اولې درجې کې خلاصه مونیا ویلي او فتوې ورکړي، دا ډېر خطرناک وي. نو مسلې باندې ځان پوهې تحقیق کې هغې نه پس د هغې بیا نشر ارشاد کوي. پوه شو په دې خبره باندې؟